دا نن ډېر اهمه موضوع ده. د یو بزرګ په باره کې راځي یو کس ډیر ګناهګار وو، ډیر زیات ګناهګار وو چې په معاشره کې دی ډیر زیات ګناهګار وو. او کله چې دی وفات شو خلکو د جنازه نه کوله، د علاقې او د وطن خلکو دا فیصله وکړه چې دی ډیر ګناهګار وو، د جنازه به نه کوو. او د کور والا ډیر زیاته پریشانه وله، ولې دی شرابي کس وو، ډیر ګناهګار کس وو. د خلکو په نظرو کې د کور والا پریشانه وله چې د جنازه به زما سره څوک وړي، ای دیرېله هېچا نه ورسره وړله. د کور والا راولاړه سوله، دوه کسان په اجرت باندې په مزدوري باندې ونیول، د جنازه په ورسوله ایدرې پورې. او بیا لیري په غرو کې یو بزرګ سړی وو، ډیر د الله ولی وو چې هغه کونج نشیني اختیار کړې وله، عبادتونه کول. هغه بزرګ رالی د جنازې له د جنازه چا نه کوله. هغه بزرګ دا فیصله وکړه چې زه به د جنازه کوم. کله چې د جنازې له ورالی او د جنازه کوله، د کلیو د علاقې او د وطن خلکو ته پیغام ورسېدی چې پلانی بزرګ د جنازه کې د ګناهګار کس. خلک چې ورالو جنازه شروع ده، د جنازې لمونځ شروع دی، خلک هم اقتدا پسې وکړه، په دې بزرګ پسې ودرېدل، د جنازې لمونځ یې وکړي. بعد کې چې لمونځ وکړي خلکو د څه پوښتنه وکړه، ول چې د بزرګ څه پوښتنه وکړه چې دی دومره ګناهګار وو، ټول ژوند په شرابو کې تېر کړي، ټول ژوند په ګناهو کې تېر کړي، دی دومره زیات ګناهګار ولو، تا ولې د جنازه وکړه؟ د په جواب کې ورته ویلې ول ما خوب ولیدي، په خوب کې ما ته وویل سلو چې ولاړ شه د پلاني بخښونکی کس دی، پلانی کس په پلانی ځای کې دی. دا علامه ده چې جنازه پرته ده، د جنازې سره به یوه زنانې هغه د کور والا ده، ورسه د جنازې لمونځ وکړه، هغه بخښلی کس دی، الله تعالی بخښلی دی، د جنازې لمونځ وکړه. کله چې د جنازې لمونځ وکړي نو بیا دغه بزرګ دا واقعه بیان کړه. بیا دی د کور والا څخه پوښتنه وکړه، ول د کوم اعمال کول چې دی الله تعالی د پټېدو سره د مخه وبخشي؟ د خو شرابي کسو، د خو ګناهګار کسو، د کم اعمال کول؟ کور والا په جواب کې دی خلکو ته ویلې ول دی که شرابي ولو، ول کله چې به دی د شرابو څخه فارغ سلو د سار لمونځ د هېڅ کله نه قضا کوئ، په جماعت سره کوئ او دس به وکړئ، په جماعت سره به د سار لمونځ کوئ. یو دا غټ عمل پکښې وو. دویم عمل دا پکښې وو چې د په کور کې به یتیمان ول، د هغه یتیمانو پرورش د کوئ او ډېر خیال ساتئ، تر خپلو بچیانو زیات نازوئ. دویم دا علامه پکښې وه. درېیمه علامه دا په ده کې وله چې ده به کله د شرابو څخه فارغ سلو، د چې به کله د نشې څخه خلاص وو، دماغ به د کله چې به دی په اوښ کې رالی، ده به د خپل ښایسته ربه څخه په زړه دعاوې کولې چې ښایسته ربه د ګناهو څخه مې محفوظه کړې، د دې ګناهو د دې غلط اعمالو څخه مې پرده وکړې، او یا الله ته مې حفاظت وکړې. اوس واورئ د دې خبرې خلاصه دا ده. هر وخت زه ته نه وایم چې کوچنی عمل کوي، نه ده معلومه ستا کوچنی عمل کوم عمل د الله تعالی په در کې مقبول او قبول وګرځېږي. نو ګورئ دا کس ډېر ګناهګار وو، مګر دغه درې اعمال د الله په در کې قبول او مقبول وګرځېدل، د الله تعالی د دې درو اعمالو په وجه سره دی وبخشي. نو زه ته وایم کوشش کوئ هر کوچنۍ نکته باندې هم نظر ساتئ او د ثواب په خاطر د الله د رضا دپاره په هر هغه نیک کار کې دا نیت کوه چې الله ستا د رضا د حاصلولو دپاره چې دی زه دغه عمل کوم. الله تعالی دې موږ ته پر دې باندې عمل کول توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. جزاک الله ډېر